ایمان راوړو کفارو دیونه ولا قید کړه ورته وای اے سمیه ته د محمد عربي صلی الله علیه وسلم دین پرېږده او د کفر کلمه ووایه ورته وای اے سمیه که ته د کفر کلمه نه او د پیغمبر دین نه پرېږدې مونږ به تا ونیسو او اوښان به راوغواړو هغه دوه اوښانو پورې به ستا هغه خپې وتړو او اوښانو ته به یو چغو یو اډر به ورته وکړو یو حکم به ورته وکړو دا اوښان به ځي ته به ټوکړې ټوکړې شي ځار شم د سمیه د محبت نه هغه ورته جواب کې څه وایي هغه ورته وایي تاسې چې هر څه کوئ که تاسې ما په اوښانو پسې تړئ ما راکاږئ که ما په چاړو باندې وهئ که ما په تورو باندې وهئ که ما په ځمکه باندې راکاږئ که ما ګوزارئ که ما په کمرو باندې وړئ خو زه هېڅ چېرې هم د محمد عربي صلی الله علیه وسلم دین نه پرېږدم او جواب کې ورته څه وایي آ ستمگر هنر آزمائے آ ستمگر هنر آزمائے توتی آزما هم جگر آزمائے جواب کې ورته وایي تاسې خپل تیر آزماو کوئ خپل طاقت آزماو کوئ خپل قوت آزماو کوئ تاسې څه کوئ حق وکئ خو زه د محمد عربي صلی الله علیه وسلم دین نه پرېږدم د هغې دین باندې مضبوط یم دا هغه صحابه چې دوی په دین باندې څومره قربانۍ کړې د دین دپاره څومره تکالیف برداشت کړې که یو صحابي واقعه اوس هغه مخې ته کوو نو په دې باندې ډېر ټیم لګي بهرحال زمونږ چې کوم مهمان خصوصي دی استاد محترم حضرت مولانا محمد سلیمان محمدي صاحب هغوی هم تشریف راوړی دی نو هغوی به تاسو ته خبرې کوي نو پکار دا ده چې مونږ د هغوی خبرو ته ښه په توجه سره کینو او ښه په غوره سره کینو زمونږ په دې مجلس کې دا راغونډېدل دا یو ځای راجمع کېدل دا د څه دپاره دی دا صرف او صرف د الله رب العزت دین له ترقي ورکول دی د الله رب العزت دین په وړاندې باندې بوتل دی او د جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې عمل کول هغه په ځان کې راوستل د پیغمبر چې کومې طریقې دي هغه ټول په ځان کې راوستل د خپونه والا دا سر یخته پورې دا ټولې په ځان کې راوستل دا د نبي علیه الصلاة وسلام طریقه ده او د پیغمبر تابعداري کول الله رب العزت فرمایي چې د پیغمبر تابعداري کول دا زما تابعداري ده نو موږ له پکار دی چې موږ د پیغمبر تابعداري کوو ځکه د پیغمبر تابعداري کول په دې سره انسان یو لوی مقام ته رسي په دې باندې انسان یو لوی انسان جوړېږي یو لوی شرافت والا جوړېږي نو موږ له پکار دی چې موږ د پیغمبر په هرې طریقه باندې عمل کوو نو زموږ په دې ځای کې راجمع کېدل نو هغه په دې سطح الارض باندې د دې مخ په دې ځمکه باندې د الله رب العزت قوانین خلکو ته ښودل او د هغې فرچار کول دي نو اوس موږ د خپل پروګرام په وړاندې باندې بوته غواړو زه دعوت ورکوم د تلاوت کلام پاک دپاره طالب العلم مسعود احمد صاحب ته چې راشي تاسو ته تلاوت وکړي